د یونیورسيټي اف شانګله لخوا د ډرګ ابیوز ان د یوت اف پاکستان په نوم یو ورځنی سیمینار را جوړ کړلی شوی و چې مقصد یې د نشي او نشایي توکو د نقصاناتو نه ځوانان خبرول و. په دغه ورځني سیمینار کې د یونیورسيټي اف شانګله ټولې انتظامیې په شمول ځوانانو او پیغلو برخه اخیستې وه. وایس چانسلر یونیورسيټي اف شانګله پروفیسر ډاکټر سردار خان سنو پښتونخوا ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه. زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه د نشو ته زیات ورنریبل دي او د دوی په وخت باندې دوی کې اویرنس کریټ کول پکار دي او په وخت باندې دوی ته ګایډنس ورکول پکار دي چې دا شی غلط دی نو دوی خپل ځان به د هغې نه وساتي. او موږ احتیاطاً دا د یونیورسټي سټوډنټس کې اویرنس کریټ کولو لپاره دا سیمینار ارینج کړو چې موږ خپل ځوانانو ته وښیو چې یاره دا نشه چې کومه نه دا ډیره زیاته خطرناکه ده، دا ستاسو کیریر تباه کولی شي، دا ستاسو فیوچر تباه کولی شي او بیا به تاسو هېڅ د ګټې نه ستاسو زموږ فیوچر یې موږ تاسو ته ګورو، زموږ د ملک د قوم مستقبل ستاسو په لاس کې دی. نو د دې وجې نه موږ دا سیمینار ارینج کړو چې دوی موږ ښه تربیت وکړو او زموږ دا فیوچر کې په کار راشي دا ځوانان. د یونیورسيټي اف شانګله ځوانان وایي چې سیمینار ډیر ګټور و. د نشې د نقصاناتو په اړه په سیمینار کې ډیرې ګټورې خبرې وشوې. یقینا دغه سیمینار نشې سین کار یو سیمینار د یونیورسيټي اف شانګله طرفه تابع کړی شو چې په هغې کې موږ حصه واخیسته. موږ ته د بلا څیزونو پته ولګېده چې د دې څیز نه تاسو ته نشه لګي، د دې محفل نه د دې قسمه قصو نه تاسو ته نشه لګي او د دې روکتام به څنګه کوو. نو دغې باره کې موږ ته نن وایس چانسلر څخه په ډیټیل سره کوم خپل دغه چې نالج و هغه موږ سره شیر کړو. او نشه چې ده هغه د هیلث لپاره ډینجرس ده او موږ به خپل برپور کوشش کوو چې موږ د نشې نه ځان او خپل ملګري فیملی دا وساتو. د سیمینار نه وروستو د نشې نه د انکار په اړه واک هم وشو چې په هغې کې ډیپټي کمشنر شانګله محمد فواد خان هم برخه واخیسته. د یونیورسيټي ځوانانو د وایس چانسلر نه غوښتنه وکړه چې داسې د پوهې نه ډک محفلونه دې نور هم را جوړ کړی شي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي ضلع شانګله.